رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د قیامت پر ورځ به یو سړی الله ودرئ د ده به یو کم سل دفترې د ګناه وي یو به یې د نیکو هغه یو کم سل دفترې به څومره وی که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه پې ډکېږي دومره ډېر نو هغه نیکۍ به والا یو دفتر په یو چابړي کې واچوي ګناهونه به والا په بل چابړي کې واچوي نو د ګناه به درنه شي نیکۍ به سپکه شي نو په ده به اعلان وشي چې دا سړی بوځی دوزخ دی به روان شي چې روان شي د الله نه یو شی پټېږي نه خو الله د خپل نوم شان ښایي قدر یې ښایي نو الله به آواز وکړي دی بنده ته دا بنده واپس کړې د دې یو نیکي پاتې ده دا والا واپس وتلی دا نیکۍ دا یو نیکي پاتې را دا والا په هغه نیکو په تلو کې ور واچوي نو دی به چې هغه وګوري وایي به چې رب ما هذه البطاقه زموږ علما دې حدیث ته بطاقې وایي الله دا پټینې کاغذ څه شی دی د دې دومره ګناهونو یو کم ستلو دفترو په مقابله کې دا پټینې څه شی دی الله وی لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ظلم به نن نه کېږي دا یو دی پاتې ده ورشه چې دا د دوباره نیکي وتلي او دا یو پکې ور واچي اوهو خدایا یو ځل خو په ما نوم اعلان وشو چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی نو اوس به راباندې بیا اعلان کېږي چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی بیا به د اعلان کېږي دا به څه کېږي دا پټې کاغذ که زه وروام چې بنو زما خو یو کم سل دفتره د ګناهونو دي او دومره ډېر دي چې ځمکې اسمان په یو ډکېږي الله وینا ظلم شته دی نه دا دنیا نه ده دلته ظلم نشته دا یو نیکي دی پاتې ده واپس کې دا والا واچي دی به بیا واپس کې تللی هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو به بیا و چابړي کې ورته ورواچي هغه یو دفتر د نیکو به واچي او نیکو سره به د پوټینې غوندې کاغذ ور واچي چې ور واچي نیکۍ به درنې شي او ګناهونه به سپک شي او په ده به اعلان وشي چې فلانکې د فلانکې زوی د هغه نیکۍ درنې شوې جنت ته دی دی وایي خدایه دا څه شی دی دا پوټینې کاغذ کې څه دی خو زه را دوزخه بچ کړم دا خو زما په ټولو ګناهونو باندې درنه شوه دا څه شی و الله وایي دا زما نوم دی دا زما نوم دی ولذکر الله اکبر د خدای د نوم نه لوی شی بل شته دی نه شته نه بل